बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को दिन स्टास रोड स्टास कशर स्टास कुर्बा मोहम्मद सदीक वाली बिया खपल खुसूसी प्रोग्राम खपल खबर सरा और यकीनन जिनन ढेर खुसूसी प्रोग्राम दे और जमुन ने द प्रोग्राम चिका मौजूद जमुंगा हम हागा मौजूदा कम तास स्क्रीन मान कारी मंशियात जमुंग पदे इलाका डिस्ट्रिक्ट चासदा बिया पता तहसील तंगी की डेज या अच्छी विधि स्मगलरान खुम डेज अच्छी विधि दाई सरब सा दागी सरा सरा चिकम ददी स्कूल वाला दी कम आदि खल करिया खुम डेज अच्छी विधि खो मंशियात तो किनन सवा चिकम पटाव पानी कम यूसिस दे चाहे ता आई सोलिशी हागा डेज या अच्छी विधि जवा दो मचे खर लसम माशूम द मंशियात आदि शे विधि न ख्याल खान जुड़ी की बतिसो जी सरदा खबर जरूर टच कोल वालमा कल चे जमुंग इंतजामिया द कसान गिर की स्मगलरान गिर की वगैरह आया दी चीज़ों सर कमी राजी दी गिरोल सर के चीज़ आओ दोबारा नख करी बिया सदीक भाई स्तादा खबर डेर कोले खबर तपोसो को हुजूरुम भी अदनान समी डेर शुक्रिया अदा कोम चाहे डेर खबरें उकड़े और वापस काजिम खान साहब दा से ताहिर भाई कमेंट्स उकड़े हो जो वापस राजमा स्तादे खबर ला और खबर वापस ताने तवड़म सही सदीक भाई दुई के खले कुम नीसी कना नागा कमी गिना ज्याती की वे वजह दादा चिनन द हर माशूम पखल दादी कमा सर चर्स निसी कमा सर सिगरेट निसी कमा सर पाउडर निसी 500 रुपए दी या 100 रुपए दी या 200 रुपए दी जमुन द पुलिस कारकर्दगी 100 रुपो तरागले दा प्यो तरागले दा मादा से कसाल लिदल दी खो अगा स्पिन मो स्पिन होता न वे मच सकीगी अब कीगी ज द खपल कौम द बची आवाज उचतम जका च सो पोरे जमुंगा इदारी टिकशिविनी खास कर पुलिस ځکه چې زمونږ پولیس په هر یو شي کې انوال دی تاسو ته وګورئ نو پولیس په هر شي کې خپل کردار ادا کوي نو چې څو پورې دا محکمه ټیک شوي ني نو دا شي نه کمیږي او نه به کم شي ځکه چې یو ماشوم په زړه کې دار هغه ماته وي بل ته وي چې ما په 100 روپۍ ځان اخلاص کړ نو زبم کوم مړ 200 روپۍ بالکل کیږي زم دې سره جرم کمیږي نه واقعي ابا زیاتې کې ځکه چې هغه پړم بیټس باندې داسې اخلاص شي او داسې دا وشي نو تاسو ګورئ نو دا شی زیات شوی دی کم شوی نه دی صحیح دا شی ورتواره زیاتې کې د دې د روک تام د پاره بل نن سبا زمونږ په دې علاقه باندې یو شو ده الکه که زه پوډري شوم زه به دومره پیسې داسې ګاډي کې به ګرځم داسې زمونږ ذهنونه خراب شوي خیال خاندي کې تاسو خبره کټ کوم دې کې زما دا خبر خاص کړی جاته سعودي عرب چونکه تاسو پکې 22 سال تیر کړی دي بالکل خلکو ته معلومه خوم دا زیاتر زما کتلی 22 نه زما 25 سال والا کسان کتلی 20 سال او 15 سال والا کسان کتلی دي هغه غریبانو پکې یو کور جوړ نه کو یا پکې یو واده ګوټ شانتیو کی یا اون کی هم هغه سي خوار وزار ګرځي چې راشي چرته سوزکی ته کی بل څه کار نه یا چې ځان دکانګي واچي اټه وته هم ویلی شي زه او زیاتر خلک زه هغه هم نن سبا ګورم چې میاش نه تیری 20 दिन 15 दिन तक विजिट लगे कि जजे रप्लार दे और पागे की बजी और राजी बा और को गोटे बंगले बदा हुई भी प्राडोगा ने गाड़ी बदा हुई सरी सऊदी अरब के दाशिस दुमर पासान सिंह खलको ته ملاويږي عدنان خان پکې دا خبره هم عدنان خان تاسو خبره راځم چې خانه کعبه کې د تواب کولو په ټیم کې خلکو ته ورکول کېږي لکه دومره وی ام شي دي نستاسو په خیال سعودي عرب کې تاسو دا ټیم تر کړی دي نو هلته کې دا دومره څنګه ام شوی الله خو دې اول زمونږ د پاکستانو ته هدایت نصیب کی ځکه چې صدیق بھائی په سعودي عرب کې صدا سے غلط کارو شنو پاګې باندې لومبینم د پاکستاني دا ډېر د افسوس خبره ډېر د افسوس او ډېر د شرم خبره ده چې کم داسې کیس راشي مهته نو هغه کې پاکستاني لازمي وي خو د چند پیسو د پاره مونږ نن کعبه دغه بې حرمتي یا نعوذ بالله مونږ هلته هر څه کوو خو پیسه پیدا کوو او دا ته چې کوم زی او راځي نو استاسو خبره داسې خلک مالی دي چې لس کال هغې غریبانان تیر که په مزدورۍ کې ټیکټ ته پراته دي او داسې خلک شته چې د جمعې مانځه له ځي او هلته بیا راځي مونځ کوي هلته خو د الله تعالی مخلوق له زهر ورکوي دا څومره لکه دغه خبره ده د شرم خبره زمونږ دپاره خو مونږ خلک نن هغه تاجي هغه له عزت ورکو خره ته پته لګي صدیق بھائی چې دا سړی د دې قبیلې دی د زما د قوم د بچو سره لوبې کوي خو زه به ورته د پیسې د وجې هغه تاجي صاحب یم مونږ ضمیرونه دومره مړه شوي دومره اوده شوي تنګې ولې وروستو پاتې دی صدیق بھائی
ځکه مونږ کې هغه شعور نشته. مونږ اوسه پورې ځان له خپل یو لیډر پیدا نه کړو چې مونږ په اعتماد وکړو، مونږ په اعتبار وکړو چې او دا زمونږ دا تنګې زمونږ د علاقه دا کومه چې تنګه پاتې ده د هر څه نه محرومه ده، زما نوجوان نن تباه دی. نو د دې لپاره مونږ له شعور پیدا کول پکار دی، خاص کر په دې کې صدیق بھائی د میډیا رول ډېر زیات پکار دی، ځکه چې میډیا خپل رول خپل کردار په صحیح طریقه باندې نو زما نوجوان به د سبا لپاره تیاری، زما د علاقه به فایدهمند شي. مونږ ته اوس راغلی مومنټ ډیم مونږ له پکار ده چې مونږ د دې نه فایده والو، خپل علاقې له فایده ورکو، په هغې کې د پیسو بازار ګرم دی. بالکل دا خبره وایم مومند چونکې مومند علاقه هم زموږ سره ده. بل دا خبره خاص کر کول غواړم چې زیاتره ملګري وایي چې دا پروګرام خاص کر دوی تنګي لپاره کوي. نه جناب دا موږ تنګي لپاره نه، د خپل ډسټرکټ چارسرې لپاره نه، ټولو پښتنو لپاره، ټول پاکستان لپاره زموږ دا پروګرام دی. زموږ دا یو خبره خپل کتونکو ته وایم، زما په دې یو خبره سوچ وکړئ چې څو پورې د بره نه ادارې کار نه چالو کړی نو لاندې طبقه چا دې کې یو خبره دا هم ده چې پولیس نه علاوه دې کې د نور چا څه کردار شته جي. زمونږ د علاقې ښه پوهنده خلک، زمونږ د علاقې ښه مشران هغې مو سره مرسته کوي. زما نوجوان ته خو روزګار نشته، هغه خو د 1000 روپو دپاره هر څه کوي. ما ته زما نوجوان ته صرف نن پیکیج وکړو، زما دپاره پوسټونه کوه به لګیا وي، ته د دنیا ګناهګار یې، هغه خپل پیکیج ته ګوري، ستا دپاره اصل کې خیال دې کې یو خبره ده پیکیج سب ته راغلی. ما ته بلې خبر یا شوه چې هغه ته بېروزګاري ده. زه یم چې سړی دومره بېروزګاره شوی نه به کې دا شیزونه خو خامخا شامل وي، چېرې بس پیکیج راته حاجي صاحب راته پیکیج وکړو بس راځه ورځه پرې که نه. نو خیال خان زه یم چې دغه ټول شیزونه کېږي. علما کرام چونکې یو خبرو کې باقاعده په هغې باندې کار کېږي، نه په دې کې علما کرام خپل کردار ادا کړي یا کردار ادا کوي. بالکل پکار داسې ده. زه به تاسو ته خبر وکړم اکثر چې مونږ تنګي کې تحصیل تنګي کې کمې جنازې وي نو هغې له ظهور صاحب راځي، ظهور استاد هغه اکثر په ملاوټ باندې خبرې کوي. صحیح هغه چې زه وینم هغه په دکاندار کوي، په زمیندار باندې کوي، هرې طبقې سره. خو ملاوټ داسې نالت دی که نه صدیق بھائی، که دا ملاوټ زه تا ته ووایم چې دا د هر یو شي کې وردنده شي، هغه هر کار تاوان اړخته روان دی، هغې کې ګټه نشته. مونږ پې ښه پیومو خو د لږې پیسې دپاره زه به تا ته ویم زمیندار ګوړه کې څومره ملاوټ وکړي، څومره زندګو سره مونږ لوبې کوو، او بیا ما ته پته لګي چې ما دې کې دوکه کړې ده، دا ما په دوکه دا پیسه ګټلې ده، بیا څه وکړو؟ بیا پې ځان له عمره کوو. عمرې ته یې څه ضرورت دی؟ حج ته یې څه ضرورت دی؟ ته دا خپل ضمیر چې دی دا پاک کا، دا الله ته صفا کا، خپل ځان ته صفا کا. هر سړی د خپل ضمیر نه تپوس وکړي چې یاره زه څومره غلط یم، هر چا ته به جواب میلو شي. سوال په دې کې دا دی خاص کر زه وایم چې علما کرام وغواړي چې دا څومره منشیات والا یا سمګلران دي چې دې خلکو نه بایکاټ وکړي، چې دوی سره ناسته پاسته زه یم چې یو ځای کې زمونږ یو قاري صاحب دی، زه هغوی ته واقعه سلام پیش کوم، په یو علاقه باندې دی، زه به دومره ووایم نوم نه اخلم، خو هغه وایي چې په کوم واده کې د اطلاګان دغه پروګرام وشو یا ډمانو وغیره کوم پروګرام وشو، هغه واده د نکاح نه بالکل هغوی په شریکه باندې یو علاقه ټوله بایکاټ کړی چې یو مولا به د هغې واده والا نکاح له نه ځي په کوم واده کې چې هغوی اطلاګان کړی. زه یم چې دومره که هغوی وغواړي هر څه کېږي، زه یم که هغوی وغواړي چې دې خلکو نه بایکاټ وکړو د جنازو نه، نو څه دی خیال دی؟ صدیق بھائی افسوس سره وایم زمونږ ادارې دې کې یو خبره ملګري وکړه، آصف بھائی خبره کټ کوم. آصف بھائی بالکل کم نور ملګري دي میډیا دې شیز کې خامخا شته، بالکل په میډیا کې هم ښه او خراب شته، په علما کرامو کې بس زه وایم چې نشته، زه به ووایم چې بالکل شته نه، خو یو نیم پکې داسې وشي هغه مس بیهیویر مسټیک هم کېدای شي، خو موږ صاحب غواړو علما کرام نه دا غواړو، دا نه چې علما کرام داسې کوي، خو موږ غواړو چې علما کرام چونکې د انبیا چونکې وارثین دي زمونږ، زه چې هغه په دې سایډ باندې کار کوي نه هغه به ډېر زر وشي. که موږ خلک غواړو چې ټایم پکې ولګي هغوی پکې ټایم نه لګي، نو خپله خبره تاسو جاري ساتئ خاص په دې سایډ باندې. بالکل صدیق بھاي ګوره هر یو سړي له هر کس له کردار ادا کول پکار دي. نن هغه وخت نه دی، نن د مقابلې دور دی، د منډې دور دی، او زه وایم چې مونږ څومره نوجوان دي د تحصیل تنګي د هر علاقې پښتون دی وي، خو هغه چې روچت چې د خپل علاقې دپاره ښه سوچ وکړي، کوم ځای کې بد ویني د هغې روکتام وکړي. نن سبا خو میسیجونه دي، موبایل دي، هر یو شی ته خپله خبره ور رسولی شي ادارې ته، خو اداره کې هم داسې خلک شته چې ته نن خبره وکړې سبا ستا نوم شو شوي وي. په دې باندې لږ کار کول پکار دي، مونږ ټولو له یو ځای کېدل پکار دي چې مونږ واقعي د خپل علاقې او خاص کر نوجوان سره مینه کوو.
غواړم خاص کر خلکو ته تاسو هغه خلکو ته بالکل وپېژنئ په میډیا کې تاسو هغه خلک وپېژنئ دا نه په هر فیلډ کې تاسو هغه خلک وپېژنئ چې کوم خلک په دې کار کې ملوث یې که زه یم که خیال خان دی که بل دی تاسو ته باقاعده داسې ځان لرې وساتئ لکه نن سبا چې خلک د کرونا وایرس نه ځان ساتي داسې ځان لرې وساتئ لکه تاسو وګورئ هغه هلته کې لرې روان دلته کې خلک تښتي ولې کرونا وایرس زه ورته وایم چې د کرونا وایرس په لاس تبۍ وي منشیات پرور د سمګلران چې کم طبي پر روان نسل باندې راغشتي خاص کر زموږ په نوې نسل باندې دا کرونا وایرس چې هغې ته بالکل نه رسي زه هم تاسو مونږ ټول خلک هغه خلکو نه بایکاټ دا یو خبره ده چې تاسو ته شاملول غواړم مونږ ته ښه پته لګي دا سود کوي صحیح دا سودخور دی د جنسي تشدد یا نور داسې کارونه ښه راته پته لګي خو چې هغه سره پیسې زموږ کمزوري نن په دې دنیا کې پیسه جوړه شوې ده بس مونږ ویو دې ټیک وایي ښه به راته پته لګي زما ضمیر به آواز راکړي چې خیال دا سړی غلط دی خو زه به وایم پیسه ده ورسره یاره په کار به مې راشي دې ځای ته دې ځای ته دې ځای ته دا شی دا کمزوری به ختمول غواړي چونکې دا نن ډېرې قیمتي خبرې دي حساس خبرې دي خو ډېرې قیمتي خبرې دي ګورو به پروګرام نه بعد چې څه کېږي هغې سره بیا خیال خان ګورو نه صدیق وایي انشاءالله سم نشته زه تاسو ته ووایم چې دا عدنان به یې دا بار بار کال زړه غواړي زه یم که دې دلته نو مینه نه یو جذبه ده پکې چې یاره زه په دې پروګرام کې کښېنم او زه د دوی نه زیاتې سپینې ووایم داسې ډېر خلک شته چې دا غواړي خو شروعات کول پکار دي صدیق بھائی دوی چې تاسو ته څنګه وي چې په دې باندې په لارو کې پروګرامونه وکړئ زه ټولې میډیا ته وایم سریام چې ټول راوځي دا نالت په مونږ به په شریکه ختمو مونږ به د تنګي نه د ښکلو ښار به ترې څنګه جوړو هم په دې باندې چې خپل نسل بچ کړو دا اوس ټایم دی کرونا وایرس نه به یا څوک مري یا نه دا نالت زمونږ کورونو ته زمونږ کلي زمونږ علاقې ته را رسېدلی دی زمونږ په کور کې نن زما بچی محفوظ نه دی زما رور محفوظ نه دی زه تاسو ته قسم دی ما ته داسې خلکو ویناګانې وکړې صدیق بھائی چې زمونږ په دې پلینکو چاډه کې زمونږ په دې اډو کې ایس کلیام هرسیږي خو افسوس سره زما تاڼه اوده ده زما تاڼې ته بنک نشته موجودا هر ټیم دوه پولیس والا په ختم نبوت چوک کې ولاړي خو هغې ته څه علم نشته زما ایسې راپاسي ریړې والا دیکه ورکوي چینچی ته مخې دی تا ته چې پاوډر په تنګي کې خرڅېږي تا ته آیس په تنګي کې خرڅېږي تا ته چرس صدیق بھائی دومره پورې نن عام شوی ده تا ته به ورته رنګ کې تاله په ګاډي کې شی راځي تا ته میلاویږي هر ځای کې پولیس بې خبره او عوام کلو ډزې ښه زیاتې هوایي فایرنګ ښه ډېر پولیس پیوده ولې سودخواري زیاته دوی وایي مونږ کمه کړه تنګي 400 دا پیج دی کو کم یو دی هغه پسې لګیا وي هم دوی پسې بل یو کس اواز اوچت نه کو دغه ویل غواړم زمونږ خاص کر بدقسمتي او بدنصیبي دا ده چې موږ خلک څه ویلی نشو یو کس ووایي نن سبا انتظامي باره کې به ډېر څه نه وي خو ته موږ به ویل غواړو چې که یو کار تاسو کې وي نو چې انتظامیه دا زمونږ د ټیکس په پیسو زمونږ نه تنها دا زمونږ نوکران دي پولیس خو خلک دومره یارولي چې ته به ورسره په اودس کې خبرې کې پولیس له پکار دي چې اوس خپل رویه بدله کړي دا هغه ټایم نه دی چې خلکو سره داسې تعلق جوړ کړي د ورورولۍ د دوستانې پولیس دا یو شی دی چې مونږ یو شوي دي خو زه وایم چې زما مطلب دا دی چې پولیس یو شی دی خو دوی یو څه کوآپریشن وکړو زه وایم چې جرایم چې کم دي دا د پولیس په اخلاقو باندې نیم کم دي نیم په دغه کم شو نیم دی هغوی خپله ډیوټي کوي بالکل جرایم ختم خو بدقسمتي پر دې خبرې دغه کې ډېرې زیاتې ګوره تنګي ته چې دا شي نه راننوځي په څه طریقه راننوځي دوی په زموږ نه ښه خبر دي صحیح خو دا راځه ورته یم ویارېږه یو خبره کول غواړم خاص کر پولیس انتظامیه ګوري څوک ګوري یو خبره کول غواړم او بالکل په جار باندې دا خبر ویل غواړم زیاتر دلته زیاتر کمپلینټ موږ ته هغه هم راځي چې کم خلکه چرس وغیره سکي چې کوم سکول والی چې چټه نیمه ورسره یي اتوله نیمه ما ته پته نه وي د هغې څومره وزن وي خو هغه وي 100-200 روپو لپاره هغه ځای ته ځي کوم ځای کې هر چا ته پته لګي چې هلته میلاویږي هلته کې ځي هغه ځای نه راوړي په کلي په لار باندې پولیس گیر کي ډېر والا کیلوګانو دړو والا خبره نه کوم هغه کم چې چټي نیمه والا ګرام نیمه والا گیر کی هغه خلکو ډېر کمپلینټ راځي چې ګیره کړی اسه ګرام دوه او لیکلی اسه راپسې نیم کیلو لیکلو نو زه ډېر دغه سره دا ویل غواړم چې دا ظلم بالکل مه کوئ که هغه خلک نشي ګیرولی کم چې په دړو خرڅوي نو مهرباني کوئ هغه غریبانان چې کم سکل والا دي نو هغوی سره دومره ظلم بالکل مه کوئ کوشش وکړئ چې هغوی لپاره تاسو سره دومره هیلپ وکړئ چې هغوی د څیز نه وړي
بل واقعي سختي په وکړي چې سیز نوړي دوم هغوی ته نه ملاویږي زه هم چې هغه ځای ورته بند کړي چې کوم ځای کې دا سیز نه ملاویږي هغوی به دې سیز نوړي خو صدیق بھائی ستاسو دا خبره که پولیس خپل ځان ټیک کړه که نه زمونږ ټوله علاقه ټیک ده صحیح ستاسو دا خبره چې هغه یو چرس یو ګرام یو معمولی چرس وسري یو سرګټ چرس وسري دوی په بیا دا ظلم مو کې چې دونه پسې مې ولیکل دونه دا چل دی پریشانه کوي صحیح ته هغه پیولی شي صحیح ته هغه سره خبره کولی شي او که ته د هغه نه سل 200 روپۍ والي یا هغه ته 3000 روپۍ ته والي یا ته 1500 روپۍ والي نو هغه باروزي هغه سره څه وشي صحیح هغه ځان سره لس نور هم ملګري نه خیال خان سودخور اضافه ورته واره زیاتېږي سودخورۍ یو وجه دا کېدای شي چې بېروزګاري ډېره زیاته ده خلکو سره بل چاره دي سود باندې پیسې والي خو سود یو ښه طریقه نه ده او سودخور چې کوم دي دوی لپاره سزا خو نن سبا مقرر شوې ده چې دوی به سود نه کوي خو بیا خو ما ته نه ښکاري چې نو صدیق بھائی هسې زه یو خبره کوم سزا تاسو وایي مقرر شوې ده ورکوي به څوک بلکل امپلیمنټ کېږي نه مسله دغه ده که نه قانون شته تا سره قانون داسې جوړ دی چې ته په هغې قانون وچلې دی هر څه ټیک دي سعودي عرب کې چې دا کم خلک دي د اسمان نه نه راکو شوي همدغه سعودي عرب همغه انسانان دي خو ځان له یو قانون جوړ کړی په قانون چلیږي صحیح انصاف ملاویږي څه نه څه انصاف شته هغه ملک طریقې کې روان دی زما ملک انصاف زمونږ علاقه ډېره رستو پاتې ده او په هر شي کې که په منشیاتو کې وګورئ په سودخوارۍ کې وګورئ بل زما ریکویسټ ټول هغه خلکو ته څومره ملګري چې پیږي د مولا نه یې تپوس کې بل چا نه یې تپوس کې خو خپل کاروبار د په داسې طریقو کې چې سبا پکې د هغه جن ګټمي او د دې جن ګټمي او د بل د بچي زیات خیال وساتي صدیق بھائی یو ځل زه بیا تاسو باندې ستاسو په ټیم باندې په ټوله میډیا باندې په تحصیل تنګي کې چې څومره ده یا په ضلع 400 کې ده نو تاسو خپل راټول شئ او د دې شي د مخنیوي دپاره تاسو چې څومره کردار ادا کولی شئ داسې عام سړی نه ځکه چې د نن سبا د ټولې دنیا سترګې په تاسو دي نو که تاسو په صحیح طریقه روان شئ دا ټول قوم به درسره وي ډېر مهرباني خیال خان یو وارې بیا به انشاءالله تاسو ته تکلیف وکړو پروګرام لپاره او راتلو ډېر زیات مننه کوم ډېر مننه کوم ستاسو کوم زموږ کتونکي زموږ د پروګرام نوی مقصد خو همدا دی چې عوامو کې آګاهي خوره کړو او د دې خلاف یو تحریک شروع کړو ځکه چې په تحصیل تنګي باندې خاص کر ټول ډسټرکټ 400 بیا په تحصیل تنګي باندې د دې منشیاتو د سمګلرز او د دې آیس وغیرہ چې څومره دي د دې ډېر زیات تیزۍ سره دا ډېر زیات روان دي سود پکې هم ډېر زیات تیزۍ سره روان دي نو په دې به قابو څنګه کېږي په دې باندې به روان پروګرام کې به انشاءالله خبرې کوو او تاسو به سبا کې هم کوآپریشن کوئ که چېرې موږ داسې یو تحریک چې کوم موږ شروع کوو په دې کې سره هم حصه اخلئ او دا ووایم چې په دې کې به بلکل هغه خلک چې کوم سنجیده چې کوم خیال خان وي انشاءالله په دې به ډېر زیات خبرې کوو په دې کې داسې ټاپک دی چې په دې باندې بلکل پروګرامونه هم نه ختمېږي خبرې پرې هم نه ختمېږي زړه زموږ هم غواړي چې په دې باندې ډېر زیاتې خبرې وکړو انشاءالله نیکسټ پروګرام کې بیا په دې باندې خصوصي ټاپک سره انشاءالله نوي مېلمه سره هم پروګرام کې راځي تر هغې را اجازه راکړئ سره ټول ملګرو ته الله په امان